سکندر حیات خان شیرپاو صاحب د هغې ستونزې د چا نه پټې نه دي خو نن سبا وګورو اقتدار هم د هغوی و حکومت هم د هغوی و اختیار هم ورسره و خو زمونږ په دې صوبه کې یو ځای کې دومره کار ونه شو او لږ غوندې ټایم دې مشرانو ته د هغه ګورنمنټ نه پس تقریبا میلاو شو چې هم د تقریبا شپږ میاشتې کال به والو خو په هغه شپږ میاشتو کال کې تاسو وکتل چې د دې غریب ولس دپاره دې مشرانو ډېر ځینې کارونه راوړه او لګیا دي کېږي دا ډېره د احساس خبره ده دا ډېره د سوچ خبره ده چې یو سړی په اقتدار کې هم نشته او هغه بیا هم د دې خپل کلي د ولس فکر کې دومره مبتدا دی چې د هر ځینې دته څه موقع میلاو شي هغه دې غریب ولس او دې خلکو ته راوړي دا ډېره د سوچ خبره ده ملګرو پروګرامونه هم دي دین ډېرې خبرې وکړې ډېرې زمونږ هم په زړه څه دي چې ووایو خو ډېر کم ټیم دی دې کې به زمونږ د کلي موږ ته به خلک خبرې هم راوړي چې بی په هغه الیکشن کې د دا کړي د دا کړي دا خبرې به ټولې شاته کوو فیصلې د نیتونو دي که موږ خپل نیت صفا کړو موږ خپل زړونه سپین کړل موږ پښتانه هر کله چې کله موږ والی شوي د څه په نامه والی شوي د تبدیلۍ په نامه د قسم قسم حربو په طریقه باندې موږ دوکه شوي موږ پښتانه ډېر زر په سړي یقین کوو زر یې ازماوو خو تاسو ته راتلونکی وخت معلوم ده د پي ټي آی چې کوم 15 کاله تېر شو موږ ازماو کړه هم لیده خو انشاءالله چې څنګه خلک په جوش او جذبه لري چې انشاءالله د راتلونکي 15 کاله به رانه د سره وینئ نه وجه څه ده دا پښتانه زر سړی ازموي اوچتئ نو ډېر زر یې راغورځئ 15 کاله تېر شو څه کارکردګي نشته موجوده بیا دوکه نه شي په دې صوبه کې نه څه وکړه نه په یو ځای کې یونیورسټي جوړه کړه نه په یو ځای کې چې کوم دی ترقیاتي کار وشو یو د دې ټولو خبرو نه محرومه موږ پاتې موږ له کم از کم د خپلې علاقې دپاره د خپل کلي دپاره چې موږ د غم ښادۍ دپاره که په موږ سخت دی موږ لنډ تلی شو موږ پیژني دلته هر مشر پیژني خلک هر یو کشر پیژني دا زموږ دا سپین ږیري ناست دي د شهید همت هدایت محمد خان شیرپاو صاحب د وختو یو تعلق دی بیا د جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب د وختو بیا زموږ د صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب دا ټول یو کلی دی یو سړی پیژني که موږ د بل ځای سړي پسې ځو دا زموږ دپاره ډېره د افسوس مقام دی